د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د جماعتونو امامانو ته پرون 10,000 روپۍ اعزازیه ورکړې شوې ده. دغه دستوره په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې ترسره شوې ده چې پکې خوشه 650 د جماعتونو امامانو رجستر شوي وو. په دغه موقع مولانا ثناء الله وویل چې دوی ته د 10,000 روپو چیکونه د 3 میاشتو ورکړل، خو باید چې حکومت دغه لړۍ دوامدار وساتي، ولې چې امامانو ته د جماعتونو لخوا دومره پیسې ملاویږي چې گزاره یې پرې نه کیږي. تعالی دوی له اجر عظیم ورکړي چې دوی د علماو دونه خیرخواهي کړې ده. علما هم دغه 4-5,000 روپۍ 6,000 باندې گزاره او په کار د چې د دې نه که زیاتې نو هم بهتره ده، ځکه چې د سرکاري محکمو تنخواګانې زیاتې دي، نو د علماو خو بیا په دې ملک کې ډېر لوی حیثیت دی، ځکه چې دا د دین او شریعت په اعتبار باندې او دا د نبی علیه السلام وارثان دي. نو زه وایم چې دوی ته په ښه نظر باندې وکتلی شي، خو داسې نه وي چې اوس وي او بیا وروستو نه وي، نو چې علماو د عزت خیال وساتلی شي او علما په دې باندې اسې نه چې بیا وروستو علماو ته تکلیف جوړ شي. په دغه دستور کې زیاتره رجستر شوي عالمان په غونډه کې نه دي حاضر شوي، خو ای ډي سي محمد علي ویل چې پاتې کسان خپل چیکونه د ای سي د دفتر نه اغستې شي. د 656 کې نیمه نه زیات کسان راغلي او چې کم کسان راغلي ټول لم چیکونه ورک او کدا چې چا د نوم مسله ونه غواړي میډم ټیک د سخت وته او دفتر کې په سټمپ لګي او نور چې کم دي نو چې کم کسان پاتې شو ټول ته موږ میسج ورکړو چې تاسو مطلب د ای سي دفتر ته لاړ شئ او اغازینه خپل چیکواله چیکونه تیار پراته. خدا سوال چې دغه پاتې کسانو د چیکونو ترلاسه کولو څه طریقه کار دی، نو اسسټنټ کمشنر الوینا پیز وایي چې उनके लिए यही है कि वो दफ्तर तशरीफ ले आए, ठीक है, एक परफॉर्मा है वो उनको फिल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमारा आगे से जो प्रोसीजर है हम लोगों ने रेवेन्यू स्टाफ के थ्रू उनकी सारी अटेस्टेशन वगैरह होगी, वेरिफिकेशन होगी, क्या प्रोसीजर मतलब जो बेसिक प्रोसीजर है वो आगे फर्दर जो है ऑफिस के अंदर हो जाएगा, ठीक है, उसमें पुलिस की भी वेरिफिकेशन होगी, लेकिन जो मेन काम वो ये करना है कि आप आके दरख्वास्त दीजिए और वो परफॉर्मा जो है वो फिल करें, उसके बाद आगे फर्दर जो प्रोसेस है वो हम लोग. دا غونډه په داسې حال کې شوې ده چې یو خوا په وفاقي حکومت د مخالفه ګوندونو لخوا د عدم اعتماد تحریک راوړل شوی دی، د چا مشري چې مولانا پلرامان کوي، نو بل خوا حکومت مولیانو ته چیکونه ورکوي، خو زیاتره عالمانو د حکومت دغه سهولت مسترد کړی دی. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.